دې سره بل ضروري شی دی د اختر د موس طریقه زده کول. ډېر ملګري اکثر د اختر د موس په طریقه نه پوهېږي، نو په دې ځان پوهېدل پکار دي. لومبی د اختر د موس نیت زده کوي. نیت خیر د زړه ارادې ته وایي زموږ ستاسو اراده یې پړه کې د اختر موس کوو، خو بیا هم ډېر خلک په کشمکش کې چېرې دا نیت په څنګه وي. نو نیت خیر د زده کول خیر دی، پخلي باندې وي بهتر د علما وایي چې داسې نیت بنده ووایي نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکعاته واجب موس ادا کوم د دې وړوکي اختر یا د لوی اختر سره د واړو تکبیرونو په دې اذن وخت په دې اذن امام پسې خاص الله لرا مخمه د کعبه شریفه په لوري کا الله اکبر داسې په زبانی وای یا ډکه راوړي دړه کافی دی. دې سره اوس اختر موس کودريږي. بیا د اختر موس طریقه ډیره لازم ده. اکثر ملګری ډیر کشمکش کی موس کی بیا یو بل ته ګوري چا طریقه سره د اختر د موس طریقه دارا چې نیت امام وتړ الله اکبر تب ور سره وای الله اکبر نیت وتړ چې نیت وتړ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې دا دی بس بیا به خاموش شي. بیا به امام تکبیر وای، امام به یو پیر وای الله اکبر لاسونه بوجت کی بیا به کته ځوان کی بیا به امام وای الله اکبر تب لاسونه بوجت کی بیا به لاسونه ځوان کی بیا به امام وای الله اکبر تب بیا لاسونه بوجت کی او بیا به لاسونه وتړي بیا به امام قرات شروع کی سوره فاتحه به وای سوره فاتحه نه پس په سورۃ وای قرات به کی آینه پس پر رکوع کی سجدی به کی دویم رکعت ته ودرېږي چې دویم رکعت ته ودرېږي بیا به امام قرات شروع کی سوره فاتحه به وای سوره فاتحه نه پس بل سورۃ وای بل سورۃ چې ختم کی قرات ختم کی بیا به امام وای الله اکبر تبم لا سجد کی الله اکبر لاسونه بیا ځوان کی بیا به امام وای په دویم ځل الله اکبر تبم لاسونه اوچت کی بیا به ځوان کی بیا به امام وای الله اکبر تب لاسونه بیا اوچت کی بیا به لاسونه ځوان کی په څلورم تکبیر به امام وای الله اکبر بیا به تزیر کولا. چې په دې طریقه به موږ برابر شي چې په دې طریقه موږ امام کی د موږ نه پس په امام خطبه د پاره ودرېږي امام په خطبو کې مقتدیان به خپه سوچ سمج سره خاموشای سره ووري خطبه کول سنت دي د دې اوریدل لازم دي چې خطبه په صحیح طریقه واوري هغه نه پس په بیا رخصت کیږي. دا د اخترونو د موږ طریقه